نن مونږ چې د لور سره کوم سلوک کو دا غینه تپوس نشته معمولی غلطی زوی بغټ غلطی او کی غټه ګناه به او کی دا سکار مو کی چې ټول معاشره کې په خلک تو کوي او پلار سوی خیر دې مړه الګ ته کنه مو وی زه خیر دې الګ ته او لور غریبي بسم نه کړي یو معمولی غلطی تو شو ورکوټي بس ما په نظر کې چپو ستا په نظر کې چپو بیا ګورونه چې ارسو کې هغه په نکاح کو چې خلاصيږي مته او چې چا کړه لاړ شي خور دا غول زما سر لروړي دي دا څه خبرې کوم دا معاشره ده دا د دې خیال ساتل نه په معاشره کې د مور خپل حق ته د پلار حق خپل حق ته د رور خپل حق ته د هور خپل حق ته د بیبي خپل حق ته د ما خبره یاد ساتئ زموږ معاشره کې عرف دادی بیبي چې د کور کار کې دا خشته خبره ده حالانکه ګورې شریعت کې پای باندې کار هم نشته امو د بیبي سره څنګه سلوک کو معمولی غلطیو کې قسم په دې ډانګ هم ورپسې راغستلې وي معمولی غلطیو کې مور هم ولو کنزو پلار هم ولو کنزو خاندان هم ولو کنزو ستا پلانکی داسې ستا پلانکی داسې دا دلته چاته ناسته ده دا بعضې خبرې کول مونږ له مناسب هم نه لیکن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیا دی په عربو کې بچا د بیبي تذکره کول هم نشوه صحابي ورته وایي یا رسول الله وایي تاسو ته په ټولو کې زیات وخت څوک دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي عایشه رضی الله عنها چې بیبي یاد کړو صحابي او یریدا ولې چې عربو کې خلکو دا بد ګڼل چې د بیبي ذکر وکړو نو زر ورته وایي وینه جی په سړو کې یادوما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي د عایشه رضی الله عنها پلار ابوبکر صدیق بیا هم د خپلې بیبي تذکره وکړه روایتو کې راځي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې په کوم ځای نه ما اوبوس کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به اومکه ځای نه اوبوس کړي چې کوم ځای نه ما د اډو کې نه چګو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به اومغه ځای د اډو کې نه چګو